او د دواړو جهانو سردار مبارک دولونه یو رقیه رضی الله عنها او یو ام کلثوم رضی الله عنها دا د دې ابو لهب دو زامنو ته په نکاح باندې عتبه معتب عتیبه د ابو لهب زامنو ناغوی ته دو کسانو ته دا په نکاح باندې د دواړو جهانو سردار مبارک سره خو لګېده نه پاک پیغمبر مبارک یې خفه کو بس هغې خپلو بچو ته دا راله او خاوند ته وی ښه وی بار ته خلک منې کې او راشه لوڼې هم کلمه ویلې ده لوڼې هم مسلمان نشوي دي او ښه بچي دا به د بچو په نکاح کې بچی کینول وته ابو لهب وته یا به ماله مور وته یا به ماله یا به خپل خزیل هغه مجبور کړل په دې باندې غ دواړه زامن د رسول الله مبارک لونو له طلاق ورکاغه دواړو زامنو د دواړو جهانو سردار مبارک خپکو طلاق ورله ورک د الله شان ته ګوره بیا الله پاک د رسول الله مبارک هغه یو لور هغه د عثمان رضی الله عنه په نکاح کې راوسته چې کله هغه وفات شوه نو بیا رسول الله مبارک هغه بله لور په نکاح باندې ورکړه بیا هغه هم وفات شوه په دې وجه عثمان رضی الله عنه ته ذوالنورین ورته وایي یو د رسول الله مبارک په دوه لونه واده شوي خو چې وفات شو بلې ورته په نکاح کړې ده نو د دواړو جهانو سردار مبارک یې خفه کو نو وته وی دی لونو له ولا طلاق ورکه وصیه په وکړي خو الله م لوی ذات ته کنه ډېر لوی ذات ته الله پاک دغه ابو لهب م الله مردار کړی دیم الله مردار که اگر چې وخت پکې و رسول الله مبارک مدینه منورې ته لاړه د هجرت تقریبا په د بدر په 9 ورځ باندې صدیار لسکاله پکې تیر شو خو بیا هم الله تبا که ځکه الله ورته په خپله خیرې کړی دی